الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور صدقت يا رب العالمين. آیات مبارکه کې الله رب العزت فرمای اعلموا پوه شئ. موږ ټول ته خبره ده، تا تم ده، ما تم ده، عام مسلمان تم ده، خاص مسلمان تم خبره ده، هر چاته ده، عالم تم ده، غیر عالم تم ده، طالب تم ده، غیر طالب تم ده، تبلیغی تم ده، غیر تبلیغی تم ده. الله وی اعلموا پوه شئ انما الحیات الدنیا یقینا زندگی د دنیا لعب دا لوبی دی ولهو او تماشی دی وزینت او خایست دی وتفاخر او فخر دی بینکم ستاسو په یو بل باندې وتکاثر فی الاموال او کثرت ستاسو په اموال او مالونو کې والاولاد او په اولاد کې. الله رب العزت فرمایي د دنیا د زندگی څه څه ده، بس د خلکو دغه ذهنونه دي چې یا به د یو بل سره یا به چیرې د دنیا په لهو لعب کې تیری، بس لګیا ده د زندګۍ اړو څه مقصد نشته، بس یو کار ځان نه خپل روان کړی دی او دته اړو دا پته نه لګي چې دا ښه کوم که بد کوم، بس خواهشات یې د خپل خواهش که نن ورته خواهش وي چې هلکه چرګ وخوره نو دی چرګ خوري، که سبا ورته خواهش وي چې دا پلانکي څیز وخوره هغه خوري. اوس دې د خپل خواهش ته دا نه وي چې دا ته حرام خوري که حلال خوري، بس لګیا د په ټوکو ټکالو کې، یا که نن ورته دا نظر وي دا نفس ورته وي چې دا نظر داسې استعمال کړي هغه دی ته غلط استعمالي، وروسته ورته بل ځای ته استعمال کړي بل ځای ته استعمالي. نو لو لهو لعب کې دا انسان الله وي اختري وزینت او ښایست دی، ظاهر ښایست په دنیا کې او ظاهرا دی جوړ کړی دی ځان. تاسو به د معراج شریف حدیث اورېدلی، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د حدیث مفهوم دی په لاره یو بوډۍ مهیله راغله، په ځان یې هر څه لګولي ځان یې جوړ کړی، وایي راته جبریل امین وی چې دا دنیا ده، دا څه شی ده، دا دنیا ده. نو بوډۍ ده ښه بوډۍ په شکل الله هم دې ته بچ کړي. نو د ظاهر ښایست دی وتفاخر بینکم و فخر د ستاسو په یو بل باندې، په یو بل باندې خلک فخرونه کوي لکه زه پښتون یم ته پلانکي شي، زه چې دې پښتون یم ته داسې، هلکه زما نسب داسې ستا نسب بېکاره دی، ما سره پیسې دي تا سره پیسې نشته، ما سره گاډی دی تا سره گاډی نشته، زه ښکلی یم ته بدرنګ یې، زما باډي ښکلې ده ستا باډي خرابه ده. په دې طریقه نو الله وي وتفاخر بینکم ستاسو فخر په خپل منځ. قرآن ته چې موږ ګورو او د زمانې سره یې لګو بیا ته خپلې معاشرې ته سوچ کوه نو بیا به ستا ښکلی دا قرآن چې دی دا به زمانې سره لګي. قرآن داسې نه دی چې 1400 کاله مخکې لګېدو اوس نه دی، په زمانې سره یې لګو. الله فرمایي وتکاثر فی الاموال او کثرت ستاسو په مالونو کې. نو سته وګوره مال اوس ډېر دی او که د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې ډېرو نه مال اوس ډېر دی. حدیث کې قرآن کې بلکې الله فرمایي چې قیامت ته نږدې به دا ځمکه خپلې خزانې راوباسي، ځمکه به خپلې خزانې راوباسي. نو داسې نه ده چې ته به یعنی نن سبا که یو کس غریب هم وي نو د پخوا زمانې غریب راواله او بیا د نن زمانې غریب، نو ته په ایمان ووایه چې دا د هغه په مقابله کې نواب دی که نه دی. د فرعون د وخت حالات ته راوله، فرعون ته ته وګوره
او د دې وخت ته خپل دنیایي آرایش یادوم دا نه په ایمان کې دی نه برابر ایمان کې موږ الحمدلله کلمه ویلې ده لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او ظاهرا ته د هغه حالات راولوي ګوره خیر د تاریخ وګوره او بیا د نن زمانې د یو عام غریب مسلمان راولن ته وګوره د هغه ټول آرایش هرڅه چې الله ورکړي نو الله چې د کثرت د دې وجې ما ته صبرون حدیث ویلي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د هر امت لپاره یو فتنه ده زما د امت فتنه دا مال دی مال دی به د مال او حدیث کې راځي چې تاسو به زه په دې نه یم خپه چې تاسو به د څه د وجې هلاک شي د غربت او د دې د وجې نه وي په تاسو به مال دومره زیات شي چې د هغې د وجې به هلاک شي او یو بل ته به ګریوانونو ته لاس واچوي یو بل به سپک کې یو بل به چې دی راوغورځوي یو بل سره به دښمنۍ شروع وتکاثر فی الاموال والاولاد او په اولادو باندې تربیت بس نه دا زه د نن د مازدیګر نه پس یو کس سر ناست وم د زور منډی کې ته په خدای یقین وکړه چې هغه راته بس هغه سترګو کې اوښکې هم ګرځېدې بس په هر اړخ راته راغی غریب درېیمه درجې ویلې د علم نه د څه وجې بس د ځینې وخت د کور خلک داسې پیغورونه ورکړي د بار ورکړي پاتې شي اوس په غشته زندګۍ داسې تنګ داسې غریب او حالان کې د علم دپاره هغه په سپیشل برانچ کې نوکري ورته پرېښود داسې شوق و چې د علم دپاره دا نوکري پرې اوس د زندګۍ نه داسې تنګ دی چې غریب بس تباه وکړي اوس ماښام زه دلته نه دی ناوخته راغلی نو خپله زندګي دا داسې جوړول دی چې اولاد داسې نه کوي داسې سطحې ته ورسو چې هغه صرف د دنیا هغه سوچ وي یا هغه د دنیا سوچ تا ته چې دی نو ته ورته چې بهی تا د دنیا دا سوچ ولې خراب صرف د دین او د دنیا دواړو سوچ والله وکړه ورنه بیا هغه چې تا ورته کور ماحول داسې جوړ کړي کشمکش کې مبتلا شي ذهني طور په شک کې مبتلا شي چې خدای پاکه څه وکړي لږ احتیاط پکار دی او کشران دې په ځان خپل هم وسوکي عرب کاته کې اوس انسان بالغ شو بیا دې مکلف شه په ده باندې د قلم لیک شروع شي ده نه به د مونځ تپوس کېږي د پلار وروستو کې سره د ده نه به ډارې کېږي ولې دې مونځ نه کوي د ده نه به چې دی د دې تپوس کېږي تا ولې ګیرووالی د ده نه به دې تپوس تا ولې غیبت کړی تا ولې چغلي کړی تا ولې د بل عزت تار تار کړی تا ولې زنا کړی د ده نه به تپوس کېږي دا نه دی بس دا چل دی نو جوان دې هم سوچ وکړي چې زه کم طرف ته روان آیا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته نږدې کېږم که لرې کېږم نو وتکاثر فی الاموال والاولاد د اولاد تربیت دا لوی غنیمت دی الله دې ټولو مسلمانانو ته ورنصیب کړي داسې نه دي پرېږدي ته په خدای یقین وکړه که صرف د نن خبرې مې درته وکړې د ساره چې زه راشروع یم که نه د څلورو پنځو کسو سره زه په یو دوه درې معاملو کې میلو شم قرآن راته ناست دی دا قرآن ته ناست یم دا دی قرآن ته په خدای که ستا به د دې خپل کلي نه مړه تور شي ستا به د دې خپل حتی چې ته به د جومات ته حیران دریان شي چې دا خو جومات دی د خدای کور دي څه دي اوس دا په اجتماعي طور دعوت خو اسان دی زه به تاسو ټول له درکم بس کیسه پکې پټه راپټه شي ښکاره شي اوس چې انفرادي چاته کینې او دا ګنټۍ کینې او یوه نیمه کینې بیا به تا ته پته ولګي چې زه څونه اوبو کړم او دا بنده او څونه اوبو په خدای یقین نو لږ دی بچو له خپله بل ورته ولې کیني بل خپله لږ وخت ورکول دي بچو له خدای درله درکړي دي بچي او ته چېرې د هغې قدر نه کوې لږ د هغه خپله تربیت کول خپله تربیت کول په خدای چې بیا پرې خلک جاړي زه صرف نننۍ خبرې مې درته قرآن ته ناست یم که په سرو سترګو بیا جاړي وتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث الله وي په شان د هغه باران اعجب الکفار چې په تعجب کې پرېوځي هغې ته کروندګر زمیندار هلکه کافر زمیندار ته هم وایي ښه صرف دی بل ته کافر نه وایي کافر ویلی شي د دې ډېرې معنی دي یو معنی ده چې یو څیز پټ کړي نو دا زمیندار چې دی دا تخم راوالي په دې ځمکه کې پټ کړي نو د دې وجې ده ته هم کافر ویلی شي خو هم اصطلاح کې په معاشره کې به ورته کافر نه وایي کنې خوله به یې دله ماته کړې
نو الله وی اعجب الکفار په تعجب کې پریوزي دا زمیدار دلته کفار به معنی دا زمیدار دی نباته دی تخم خپل ته ثم یهیجو نو بیا سوشي بیا دا چې دی نو دا تخم چې دی بیا دا ونشي دا لیټ تو ورکه بلی یا بل موبایل چا سره یې راکړي موبایل چا سره یې راکړي لیټ په بلی ثم یهیجو نو الله رب العزت فرمای چې بیا اونشي دغه توهم دا چې دینو دا بیا اونشي فترام نو بس وګرځي دا مصبرن تکزیار دا توهم چې دی دا دانه خوشوا دی دا زمیدار کاکا دی ته چې دی په تعجب کې پریوزي الله فرمای کا مثل غیثن پشان د هغه باران اعجب الکفار چې په تعجب کې پریوزي ورته دا زمیدار نباته دی خپل دانې ته چې لکه ورومي وشته او एकदम داسې ناشنا شنه راوختله ثم یهیجو بیا هغه ونشي فتراه مصفرا بیا هغه وشي ثم یهیجو بیا هغه روخیږي تر او تازه روخیږي نو فتراه دی ویني هغې لره بیا چې دا روخیږي بیا هغې لره ویني مصفرا زیړه خو تر او تازه دا پسې وي سړی ورته خوشحال شي او وروستو هغه چې زیړ شي ایسه ختم شي نو الله وی ثم یکون خطاما او بیا دغه سیز د کمپسل چې وغیرہ دا چوره شي ریزه شي ختم شي بیا دغه نیم حالت بدل شي نو الله وی دا د دنیا حالت دی چې دا به تک شین به وي تا ته به یو سیز چې ته به چې زه برابر یم دایم یو امتحان در باندې خدای راوسته روغ لیونی بشي یو امتحان در باندې راځو کور به دې تتر بهتر شي اریان ده الحمدلله اریان دریان بشي چې خدای پاک دې سره ز سوکم نو الله فرمای وفل ان اوس د دواړو مثالونه ورکړي چې دا خو د دنیا یو مثال دی نو جنت والا مثال مورا او دنیا نو الله وی وفل اخرته او په آخرت کې عذاب شدید عذاب سخت او مغفرت او بخنه ده من الله نو ګوره درته وی چې څنګه دا یو څه بل څه شو کیسه ختم شو او یا چې د کشین ته حساب لګوا الله رب العزت فرمای ومغفرت او بخنه ده من الله د الله د جانبنا ورضوان او رضا منتیا ده نو د بخنه نه لوی ډیګری چې دا د الله رضا ده چې چاته نصیب شي الله دې را نصیب کړي الګه صحابه بارک راضی رضی الله عنه الله ګور داینه رضا دا ډیګری او چې الله د چانه رضا شي نو بیا نه ناراضه کیږي ها الله دې را نه خوشحال شي الله فرمای ومل حیات الدنیا او ندا دا زندگی د دنیا الا متاع الغرور مگر سامان د دوکي ته زیم एकदम در باندې مرګ راشي بس کیسه ده ختم لار مې دي نکم دي الله एकदम در باندې مرګ راشي کیسه ختم شي دا قران ما او ته دي بس سوچ فکر پکې کو عمل دراله الله سم الله فرمای وی دا ارسه می درته وی دا مثال می درته یو وی نو اوس وورا دا مثال باندې کدي سر خلاص شوی مسلمان او په دې پوه شو چې عام جټم په پویږي او سمم پویږي نو الله اوس دې تاسو چې الله وی سابقو منډي وه الی مغفرت طرفتا من ربکم استاذ درب جانبنا الګه چې په دې مثال پوه شو الله وی ز رحیم ذاتم غفور الرحیم ذاتم سیما غفور الرحیم ذاتم الګه د دنیا یو مور چې ستانه ډیره زیاته خفشي او چې دلار شي هغه ته مینت زاریو کی نو بستانه خوشاله شي کتا تخیریو کی دې خیرو ور یو سیس کی اختیار کوي الله رب العزت راته معفو کی یو زنانه دا اوس او زمون په خپل وره کې اوس یعنی هغه دا انسان دی بس بعضی وخت وی ولګي ټکی پټکی ولګي او دا واغ ناغه د خلینه چرته دا خانه کې غوستل شاباسان استاد دا مور نه د خزینه بچرده د اخیری نو چې دوی ته سموم کار دی عبد الوهاب د پاک درته هدایت وکړه خدای پاک درته دا وکړه او چرته مې ورته د خلینه خاطر چې خدای پاک د ځواني مار بچی څنګه واده وکړه بس ورپسې چې دین چاو نو د دې وجه او بیا خو خیری هغه دی چې بعض وخت د زړه نه وکړي ښا د خلینه که سوزي روزي نو بیا خیری نه د دې وجه مفتی حسن صاحب دامت برکاتهم العالیه فرمای وای او بیا خلک وای مونږ تنگ شو لکه چې کوم سيزونو کې ډېر احتیاط پکار دی مونږ پای کې ډېر اخته
الله وی تکبر مکوي مونږ ډیر کو الله رب العزت وی غیبت مکوي مونږ ډیر کو الله وی چغلی مکوي مونږ ډیر کو الله وی خیره مکوي مونږ ډیر کو چې خیرو بچا کی زینې چاته دی وکړي چاته دی خیره وکړي هغه کی زینو دغه خیره واپس تا راګرځي که ثابت دی وکړي تاسو دغه شان خیری دی د کفر فتوا دی بچاو لګول باغ کی زینې د کفر فتوا واپس تا بس راګرځي الله مو ساتي ښا ډېر او الګه ولې د خیره وکړي خپل کشر ته ډېر ته تنګ شو ته په خدای کې نو کتاسو تاسو خو بچی تنګ نو ستم هم تشته سم شته چې دا مې بچی دا وکړه بیګا چې د کتابونو د لاسه زه 12 بجې وشم 12 بجې یا سم لازم بیا وګشم نه وخت او د شپې پکې بیا چې را پاسې د ما د کتابونو نه را پاسې خو صرف خبره ته خدا سي وګورئ چې موږ دلته کتاب تکینو په شاګردانو کې یو کس کتاب نه تشته په خلره لډیر سره شي خو خیرینه ولې نه قوت د قران کې خپل نرمي پر طرف خدای کې احادیثو کې خپل نرمي ده په خلی به دراش یو صبر سبب زړه باندې خبر نو هغه خیری چې د زړه نو هغه نه ځان بچ کوي خاص کر مور او پلار په دې کاته کې ډیر زیات احتیاط احادیثو کې دین من راغلي چې سارو ته الله دې ساتي سابقوا الى مغفرة من ربكم تاسو منډه وه د مغفرت د رب جانب ته و جنت او جنت طرف ته د مغفرت په بدله کې بتا د سم ملاويږي نو جنت بدرته ملاويږي عرضها اوس جنت څومره دي هغه دا شمشیر کا خبره یو شل مر لري نه عرضها كعرض السماء دا غیب پلنواله دومره دي الله رب العزت فرمایي لکه څنګه چې پلنواله د زمکه او د اسمان دی دای تشبیه ورکړه ها بیا حدیثو کې د دې تشریح راځي چې د ادنا جنتی چې جنت وي یو حدیث کې راځي چې درې پیری دنیا کې د دې برابر دي او بل حدیث کې راځي چې لس پیری د دنیا راغونډه کې نو د دې نه بل زیات جنت د ادنا جنتی الله دې را نصیب کړي الله دې خپل دیدار را نصیب کړي ها د ټولو نه لوی سیز د الله دیدار دی الله دې بار بار را نصیب کړي داسې حالت کې چې الله را نه خوشاله وجنت او د جنت طرف ته منډي وه الله يعرضها كعرض السماء چې پلنوالي داغه پشان د پلنوالي د اسمان ول ارض او د زمکې دي او عدت دا د چا لپاره تیار شوی دی کاکا او عدت دا تیار شوی دی لذین دها کسانو د لپاره امنو چې ایمان یې راوړي دی بالله په الله تعالی باندې ورسوله او د الله په پیغمبرانو باندې چې د الله په پیغمبرانو باندې او په قران او په احادیث باندې الله باندې ایمان راوړی دی نو دا هغه د پاره د جنت ته نو لکه ما او ته ایمان راوړی دی کنه وای کنه په دې میریږي ولې ما او ته ایمان راوړی دی کنه نو الله وي ستاسو لپاره جنت الله دې را نصیب کړي اوس ور سره سوال کې چې خدای پاک په دې استقامت را نصیب کړي خدای پاک په دې استقامت را نصیب کړي نو الله ایمان را نصیب کړي دی الله چې چا سره ایمان دی هغه د لپاره جنت دی الحمدلله زموږ په الله ایمان دی او په پیغمبرانو ایمان دی الله دې استقامت را نصیب کړي الله وایي چې دا ایمان مې در نصیب کړي دی نو ذالک فضل الله دا د الله فضل دی ذالک فضل الله تاسو د پیسې نه وي نه دی ستاره خپلوان نه وي نه دی تاسو د سو ګدريږي نه دی ودريږي ته د کمزوري او ذالک فضل الله دا د الله فضل دی چې ایمان په شان دولت می در نصیب کړی دی یؤتیه من یشاء الله ير چاله نو ور کوم غره کاکا ته په ګلګی چم کې ناشته د مور په غیګه کې درته اسلام نصیب شي دا سینه د در باندې ډیر لوی احسان کړی یؤتیه الله ورکوي من یشاء چاته چې غواړي کاکا مالدار خلک دي قادیانان دي يهوديان دي عیسایان دي هندوان دي الله د اسلام ور نصیب کی او الله فرمایي هغه ته مې نه دي نصیب کړي ته دلته کې ناس بغیر د وختو مې در نصیب کړي نو ذالک فضل الله دا د الله فضل دی چې موږ د خدای شکر ادا کوو الحمدلله یؤتیه من یشاء ورکوي چا د چواري والله ذو الفضل العظیم او الله خاوند لوی فضل دی الله لوی فضل لا نصیب کړ الحمدلله قران ته کینولیو ترجمه ته کینولیو احادیث ته کینولیو علم ته کینولیو د صحابه دفاع ته کینولیو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ختم نبوت دفاع ته کینولیو او کوم چرته الله دې کې دغه د هندوانو په کور کې تو ګورا دا اوس د هندو ته تو ګورا یعنی د ټولو نه بدترین کافر ته تو
وګوره چې هغه د داسې شخصیت باره کې چې هغه پته الله فرمایي وما ارسلناک الا رحمة للعالمین، ای محبوب د ټول عالم دپاره رحمت دی. د هغه په شان کې ګستاخي کوي، ډېر کم عقل قوم دی، ډېر کم عقل کس دی، هغه غیر مذهبه دی ولې نه شي چې ته له وګوره هغه خو ستا دپاره هم رحمت دی اگر که تا ایمان نه دی راوړی. او دا د مسلمان کمزوریم ده. امام مالک رحمه الله فرمای هیڅ حق نشته مسلمان ته چې دی ژوندي او د پیغمبر په باره کې به ګستاخي کیږي. دا زمون کمزوري ده. ولې مونږ کمزوري، مونږ سنت په هر ادا کې کمزوري، بس نتیجه بیا دغه راوځي نو زمون پیغمبر پورې بیا خلک خنداګان. الله دې معافي وکړي. والله ذو الفضل العظیم، والله خاوند لوی فضل دی. الله وی ما اصاب من مصیبت نه مخه پکې الله در باندې لوی فضل کړی دی. او کله نا کله به تاسو مصیبت در رسی، کله نا کله به خفګان در رسی، کور کې به د جنگ جګړه راځي، کور کې به د والټه کول راځي، کله به چې دین ته بیماریږي، کله به چې دین زوی دی بیماریږي، کله به خزه بیماریږي، کله به چې دین رور بیماریږي، کله به چې دی په د پیسو نقصان کیږي. نو الله وی ما اصاب من مصیبت، هغه چې رسیږي د مصیبت نه فی الارض، ما اصاب نه رسیږي من مصیبت د مصیبت نه فی الارض پزماکه کې ولا فی انفسکم، نستاسو په ځانونو کې تاسو ته څه مصیبت نه در رسی او په دې ځمکه کې څه فساد او مصیبت نه راځي الا فی کتاب، مگر دا دی په کتاب کې من قبل مخکې د دین ان نبرأها چې موږ پیدا کړو سلره دی مصیبت لره یو معنا، یا مخکې د دین چې موږ پیدا کړو دا بنده الله وی موږ لیکلو چې ته به دا مصیبت پیښیږي، یا مخکې د دین الله وی چې موږ پیدا کړو دا دنیا دا ضمیر درې واړو درجه کې دی شي. نو مخکې د دین چې دا دنیا چې پیدا شي الله وی موږ دا لیکلو چې ته به دا نقصان رسی. او اوس تقدیر په دعا سره باندې تقدیرونه بدلېږي. اوس ته به دعا غواړې، ته به الله ته بار بار عاجزي او زاری کې الله دې راله توفیق راکړي. من قبل مخکې د دین ان نبرها چې موږ پیدا کړو سلره، مخکې د دین موږ پیدا کړو سلره دغه مصیبت لره، مخکې د دین موږ پیدا کړو دغه مصیبت لره. دا الله وی چې دا اسم لانو مگر دا په کتاب کې موجود مخکې د هغه نه چې موږ پیدا کړو د مصیبت لره. ان ذالک یقینا دا چې علی الله په الله تعالی باندې دا کار یسیر آسان دی. الله ته دا کار ډیر زیات آسان دی، په موږ ته ګران دی. الله دې راته آسانی راوړي.